رابعه بصره اتیا کالو عمر ته ورسېدله چې په لارې به روانه وه تا به ویله اوس ړنګ اسلا زر رکعاته نفل بیا کول ټوله ورځ بیا روزه وه کفن بیا جان سره ښورولی او کفن جان مخ ته بیا ایښی و چې ما دا کفن په زړه وي چې چېرته مانه ګناه نه وسي دا رابعه بصره داسې زندگی تیره کړې ده چا به څه شی ورکول نه بیا ورچې اخیستل ورته له ما ته ضرورت نشته ده یوه ورځ اور یې اخیستی ده په لاس کې بل لاس یې اوبه راخیستلی دي چا ورته څه شی کوې وایي زه په دا اور باندې جنت سوځوم چې په مځکې مخ باندې ځنه خلک لګیا دي جنت دپاره عبادت کوي او دا اوبو باندې دوزخ مړو خلق لګیا دي وای موږ عبادت زکه کو چې دوزخ نه بچو زوایا چې دا جنت ختم سي دوزخ ختم سي پمزه مخ باندې عبادت صرف الله دې پاره وسی چې نه مې جنت پچار ده نه مې دوزخ پچار ده بس ما یو الله پچار ده دا رابعه بصره ټول شپه به عبادت کولای یوه ورځ سحر تهجد په وخت باندې سترګې لاړې غل ورته رالی غل کور چې ګرځي یو شای واخیستلی چادر و څه شی و الله پاک دې غله سترګې ړندې کړې ور نه میندی ګډ شوري ور نه میندی چادر چېږدوي بیا ور مینده کی چې چادر واخلي بیا ور خدای ورنه ورک کی आवाज وسو اے غلا ولی تا څه خیال ده کدای وده ده ولی دی رب وده دای غافل ده ولی دی رب غافل سو کوم وخت نه چې دی ما ته جان وقف کړای ده که جان باندې ترس کول غواړي صادر چیز د خوشاله یوزا کني ټول عمر چې بل کور نه ونوزي دالته بشوري غله چادر چیز دا ولای هو تلای سترګو باندې خپل سترګو غم وکاو او رندوالی نه جان بچ کړ دا رابعه بصره وا چې کله دنیا نه لاړه چا په خوب باندې ولیدله الله خبر چې چما میلا وکړه ورته چې کله منکر نکیر ما ترالل بیا ویل رب دې چوک دا ما ورته افسوس خبره ده تاسو لکم جن راغلیو وای الله نه راغلیو ورته اور لره الله نه رالو تاسو نه الله نه دا ویر زدم زکه یو غز لاندې رالو ما نه الله ویر ما په خپل زندګۍ چې رب نه بغیر بل چا سره تعلق نه و بیا څنګه ما نه الله ویر سو لاړ سو تاسو الله ته عرض وکړو اے الله تا د کل مخلوق باوجود زب دنیا چې نه ویرا کړي او ما په خپل زندګۍ چې تا نه بغیر چا سره تعلق نه و بیا ما چې قبر ترالم بیا 5 غنټو بعد بیا ما نه یا الله ته ویر دا سه خلق وو چې منکر نکیر به حیران کړل چې څنګه به پښتنه ورنه کوو دا عزت په شي ورته میلاو سو دا په غرزیدلو نه سمیلاو دا د يهودو نصاراو لن لغړ په لباس اغوستلو نه سمیلاو دا د سندرو باندې نه د میلاو سوای دا د خلکو سره غلط تعلق په جوړولو نه د میلاو دا په عبادتونو دا میلاو سو عبادتونه بیا کول